واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تطوفوا فلم يغفوا خيرا من أرقام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين إنكم عفوز من حيث قال الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ولو من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن اتقى فلا إثم عليه ومن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنصر والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله يحب العباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زبر من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتينا من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس مطرحا فتبارك الله نبينا مبشرا ونذيرا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه ليذوقوا بما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تقولوا من خير فلله عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وعند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا ومن يرتدكم عن دينكم فهو قاتل فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم من الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والأمة مؤمنة خير من المشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ولا يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هذا فاعتزلوا النساء
الساعة المحيط ولا تقربوهم حتى يأتهم. سورۃ البقرہ د مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات د توحید او غدر بابونه وا اول باب کې شل آیاتونو او پای کې د دریو فرقو بیانو بطور تمهید دا غي صفات دا غي احکام او دا غدو ډلو مثالونه بیا د یا ایها الناس عبدونا دویم باب د اول حصے شروع کو پای کې اصل دعوت توحید پاغي باندې ادله زجر او بشارت او دفع د شبهه او نعم اربعه بیا د یا بنی اسرائیل اسکرونا دریم باب د اول حصے شروع کو پای کې خطاب خاصو پس خطاب عام نا پای کې درې خباستونه د اهل کتابو او د هغه مقابله کې درې اوصاف حسنه د مؤمنانو بیا د یا بنی اسرائیل اسکرو دویم نا خطابات سے تو بنی اسرائیل تا اول خطاب کیا تن نعمتنا دو نعمتین دویم کې درې خباستونه د آباو د یهودو سالور د اوسانو دریم کې انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی سالورم کې انکارهم من انبیاء سابقین پینزم کې من هذا النبی او شوگم خلاصه د ما سبقا بیا د قل من کانا عدو جبریل نا دویم عیسیٰ په اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او پای کې دفع د شبهات او تساو اوله شبهه په اتیان د جبرئیل چې تاسو جبرئیل امین راځي او هغه زمونږ دشمن دی مونږه زکاتان منو دا غي پنځه جوابونه دویم په سلیمان علیہ السلام چې سلیمان علیہ السلام جادوګرو ته دا هغه مرګره نو تم جادوګره منګه زکاتان منو دریم په انزال سحر سالورم لا تقولوا راینا پینزم په نسخه شفغم وقالو اتخذ الله ولدا او داغي پینځه جوابونه ومستا پر رسالت د الله من سره خبرو کی او داغی جواب کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم بیا درې اهم خبره یو بیت الله بنیاد لتوحید فلم تشركون فيه دیم دا پیغمبر دعا د ابراهیم علیه السلام دا ولې نه منئ او دریم توحید د ټولو انبیاو مشترکه مسله وا خصوصا تاسو نیکانو په وصیت کړو ولې ته انکار کوئی اتما شبهه په تحویل قبله او نهم په طواف د صفا او د مروه بیا دعوت توحید راړه و الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او پاغي باندې ادله په طرقه سره د ما سبقنا مخکې پینځه ادله نو دلته اتراړل مخکې زجر ورکړو واجه فلا تتخذوا من دون اندادا اول د الله نه بغیر نور مددګاران نیوي نو دلته چې ال دې دلایل ذکر کړیو او بیا زجر ور کړو نو دلته ذکر کو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله او تبریه د عابدین او معبودین او رد شرک فعلی بیا دلې سال برانا درې مېسه سورۃ شروع کړه پاغي کې مضمون د جهاد فی سبیل الله تعالی د مجاهد تربیت لپاره لس اصول ذکر کړل پنځه متعلق د عقیده او پنځه متعلق د عمل چې مجاهد تربیت شو سپاهی تربیت شو نو د ملک د اصلاح لپاره سلور قوانین قصاص من الظالم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مسئلہ صوم لارتباط نفس نه یعنی الارتشاء رشوت د نشي ورکول غستلې چې کله دا ذکر کړل
نو ورسره آدابم ذکر کول. نو مخکې آداب ذکر کړل، اوس نور آداب ذکر کئی. مخکې ادب ورک، نو اوس بیا ادب ورکی تادیف الاقوال، چې خبرې د سړیتوب کوئی، خبرې سمی کوئی. ځکه دلته کې مضمون د جهاد روان دی. نو کله چې مضمون د جهادي، مضمون د توحیدی، مضمون د سنت وي، نو شیطان برازی او استاد زړه کې به وسوسې اچي، بے ځایه تپوسونه او جوابونه پاغه به اخته کوي. کله چې ته کار کې، ته د الله د دین کار کې، درس کې، بیان کې د الله توحید بیانې، نو شیطان خو به هم خپل کار کوي. نو هغه به کله کله داسې کار کوي چې تا به په داسې کارونو اخته کوي چې د دې اصل کار نه ته مخ واړې. نو هغه به بې ځایه اعتراضونه، بې ځایه جوابونه، بې ځایه تپوسونه په دې باندې اخته کوي. نو دلته هم چونکې د توحید مسله شروع وه، هغه بیان شوه. د رسالت مسله شروع وه، د هغې تفصیل وشو. نو ورپسې د جهاد مضمون شروع شو. اوس چې کله شیطان پوه شو چې دغه یو مضمون روان کړی دی او د خلکو ذهنونو ته دا پریوته، نو دی به راځي او وسوسه به اچوي. نو چاته ویله ته تپوس کو یاره دا میاشت ولې اوږدېږي لنډېږي؟ اوس دې کې د څه کار دی؟ میاشت اوږدېږي لنډېږي، میاشت زیاته شي یا میاشت کمه شي، میاشت د 10 شي یا میاشت د یو کم 10 شي، دا ولې؟ تا نه به دا تپوس د دې تپوس ته ساجتو. خدا تعالی ادب درکئی تادیف الاقوال، چې خبر د ادب کوا. تادیف الاقوال نو ورپسې بیا تادیف الافعال شروع کی، چې خبر هم د ادب، کارونه هم د ادب کوا. نو تادیف الاقوال یسألونک عن الاهلة، تا نه تپوس کوي د میاشتو. قل هي مواقیت للناس والحج، وتوای بس دا الله وختونه مقرر کړي د خلکو د معاملاتو لپاره او د حج لپاره. بس نو اډو خبره ور سره وګدو ما، ځکه د خو تا د اصل کار نه پاتې کوي. نو ته په دغه کې اډو خبره مو وګدو. نو چې دا ذکر کړه نو ورپسې وایي ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها. ځکه د عربو دا قانونو چې هغوی به حج لړل، نو چې واپس به راتلل نو کورونو ته به د شا طرف نه راتلل، په دروازه به نه راتلل. ځکه وی په دې دروازه ګناهګار وتیو، اوس پاک رالو نو په دغه دروازه نه راځو. نو د شا تنه د چانې نه به راوختل، شا تنه به راتلل. نو الله وی دا خو نیکي نه ده چې ته د شا تنه په دیوال راوخیږه. څنګه چې دا کار دی غلط دی، څنګه چې دا قول دی غلط دی، نو داسې دا کار دی غلط دی. څنګه چې کارونه دی غلط دي، نو داسې خبرې دی غلطی دي. کم یو سړی چې هغه تا د اصل مقصد نه پاتې کوي، د هغه به کارونه هم ټول غلطي، د هغه به ویناګانې او سوالونه هم ټول غلطي. نو بس لنډ جواب کو عزت نه، خپل کار جاری ساته، تا د خپل کار نه پاتې نه کی. نو اول تادیف الاقوال ورپسې تادیف الافعال ذکر کی. چې کله دا دواړه ذکر کی، الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي. او یا کاله موږ ته دا ویلیو چې دا تادیف الاقوال ورپسې تادیف الافعال. زمونږ نه مخکې ته هم دا ویلیو، مونږ به وی چې دا دې څه مطلب. نو هغه به وی مضمونونه مخکې بیان شو، تا به د کار نه پاتې کوي، خبرې تپوسونه به بې فایدې، کارونه به بې فایدې. نو دا به د کار نه پاتې کوي. نو تعالی ادب در کوي چې که ته تابعدار یې، نو بس بیا بې ځایه تپوسونه هم مه کو، بې ځایه غلط کارونه هم مه کوه. چې کله دا ذکر کی نو بیا خپل مضمون تراشی، وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. بیا خپل مضمون راوالی، جوابو کی میانس کې یو اشاره کی او غشولی،
ابا بیا خپل کار ته رواني او اخواځي. نو بیا اصل مضمون راوالی وقاتلو فی سبیل الله واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل. دا بیا ذکر کئی چې دا اصل کار نه دی پاتې نه کی تا خپل کار کو. نو ورپسې د انفاق خبروم کی وانفقوا فی سبیل الله. تاسو اصل کار خو دغه جهاد وو خو معلوم لګوي دا نه چې د جهاد د مال لپاره ای. نو ورپسې مسله د حج او د عمره راړي او اتم الحج والعمره لله. مسله د حج د عمره زکا چې مضمون روان دی د جهاد. انو مسله د حج د عمره زکا راړه چې په جهاد کې بدنم ستړی کیږي او مالم لګي. بدنم ستړی شي زکا توره چلولی مقابله کولی جنگ کولی نو توره هم چلی مالم لگی. نو په جنگ کې په قتال کې بدنم ستړی کیږي او مالم لگی. او په حج او په عمره کې دا دواړه کار دي. پاغي کې هم بدنم ستړی کیږي او مالم لگی. نو مناسبت دا نو د دې وجنه ور سره د حج د عمره خبره راړه چې دام یو قسم مقابله ده او جهاد ده د شیطان خلاف. یسالونک عن الله تادیف الاقوال. تپوس کا استانا ببارد میاشتو کے قل ہی مواقیت للناس والحج. وای پیغمبره دا وختونه دي د پاره د خلکو د لین دین. لناس خلکو د پاره د لین دین. شیوالی میاش پس په پیسې در کوم او اهلا هغه میاش ته وي چې هغه د درې ورځو شي. مطلب دا د میاش ته قل یا مواقیت للناس. وای پیغمبره دا وختونه دي د پاره د خلکو د لین دین والحج او د حج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. استادی فی الافعال مناسبت صدر د مخی سره. نو مناسبت دا چې مخی ادب ورک په اقوالو کې خبرو کې چې خبره د ادب کو مړه. نو ورپسې تعدی فی الافعال چې کارونه هم د ادب کو. دا څه کار دی چې په کوڅه اوځي او د شاته د چانې نه راځي. دا د څه خبرې دي چې دا میاشتولې اوږدېږي لنډېږي. دا د څه خبره دي د غولو ځای نشته. ستا د غولو ځای ټول عمر د غولو دی دا کړي دي. یسالونک عن الله مدرسه کې وایي ټاټای نشته هغه د ټاټوله راتلې. ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها. ندانی کی چرازی تاسو کورونو تا من ظهورها د شاګانو نه. ما ته څه پته وه چې ته به د غولو ډک راځې. یسالونک عن الله تپوس کوي ستانه په باره د حقیقت د میاشتو کې. قل هي مواقیت للناس والحج. خدا سړي له چې ټینګ ورشي د دنه بیا باتروم هم خطایي دی یو خوا بل خوا منډه وایي وی دوبره دی بوکا بوکا کیږي را تخکاریږي تاله غول درغلی دي نه چې رال بیا په ځای نه معلوم. خو پښتو کې نشم ویلې. یسالونک عن الله تپوس کوي ستانه باره د حقیقت د میاشتو کې. قل هي مواقیت للناس والحج. وایا دا وختونه دي د پاره د خلکو د لین دین او د پاره د حج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. استادی فی الافعال. او ندانی کی چرا زیتا سکورون تا دشانا. ولكن البر من اتقا. لیکن نیکی دا چادا چه سانی بچ کده بے ضائع اعتراضاتونا. اتقا زان بچ کده بے ضائع کارونونا د بے ضائع اعتراضاتونا. ځکه هغه مخکې تیر شو. ځان بچ که د شرک نه ځان بچ که د بدعاتو نه.
واتوا البیوت من ابوابها رازی کورونو تا د دروازونا ویریږئ د الله نه خامخا شی به کامیاب. اوس لنډ جواب یې وکړو، تعدیف الاقوال تعدیف الافعال ذکر کو. اوس بیا خپل مضمون ته راغی، خپل کار مه پرېږده. اسنه تا په اعتراضونو جوابونو اخته کی، تا د خپل اصل کار نه واړی. نو د خپل اصل کار نه ماړو مرګرو توایا چې نران مرګري هغوی ته وایا وقاتلو فی سبیل الله، جنگو کوي په لاره د الله کې. الذین یقاتلونکم، داغه کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره. ولا تعتدوا، او زیاتې مه کوئ. ولا تعتدوا، زیاتې مه کوئ. زیاتې مه کوه، خیر دی، بس برابر روان یم. بیګا د یو مرګري یو کلیپو ما ته راولېږه، دا ورکوم. ما وکړ نو هغې کې هغه له غوسه ورغلی وه، نو هغه لږ څه ذاتي څه خبرې کړې وې. ما ورته دا ته کټ کا، موږ د چا د کوڅې دننه نه ځو، بس دغې پورې پوره ده. وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یعنې موږ ته ډېر څه معلوم دي خو حیا راځي. وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، زیاتې مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدین، یقینا الله مینا نه کوي د زیاتي کوونکو سره. واقتلوهم حیث ثقفتموهم، بیګا موږ ناستو ګپ هم لګو. زموږ ملګری فیاض خو دا دی دغسې. نو ما ورته ویم هلکه زموږ خو در باندې څه شک غوندې وخو ته خو ښه کلکې وی نجید قرآن کې ته موږ ته وایې نه. ما زه څه وامه؟ وی ته وایې نه چې وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه. هغه جادو راوړو خو یې ګوره موږ فتنه یو. نو ما خو فتنې ته ورواړو، خو ورپسې ولا تکفر، ما خو کافر کېږم هم زه څه خبر نه شم. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، یقینا الله مینا نه کوي د زیاتي کوونکو سره. واقتلوهم حیث ثقفتموهم وجنئ دی، واقتلوهم وجنئ دی حیث ثقفتموهم، کم ځای کې چې تاسو موندل دی لره. واخرجوهم من حیث اخرجوکم، اوخ کئی دی لرا د کم ځایونه چې اوخکلی ای تاسو، څنګه چې اوخکلی ای تاسو. اوخ کئی دی لرا څنګه چې اوخکلی ای تاسو د کورونو نه. په جنګونو او په فسادونو یې اخته کړي کورونه یې الله روان کړل. والفتنة اشد من القتل، دا دفع د اعتراض کوي. یاره دا ته خبره کې ووجنئ دی او باسئ دی. نو فتنه د قتل نه زیاته ده. والفتنة اشد من القتل، او فتنه سخت ده د قتل نه. شرک زیاد ده د قتل نه، فساد زیاد ده د قتل نه. ولا تقاتلوا من ذا المسجد الحرام، او موجنئ دی لرا پنځ د مسجد حرام. حتی یقاتلوکم فیه، تر دې پورې چې جنګ کی تاسو سره په دې کې. نو که جنگ یو که تاو سره نو وجنئ دی. کذالک جزاء الکافرین، دارنګ سزا د کافرانو. فإن انتهوا، نو کدی منی شو. فإن الله غفور رحیم، یقینا الله دې بخونکی مهربان. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ کوئ د دې سره تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه، چې فتنه ختم شي، شر ختم شي، فساد ختم شي. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، وجنئ دی لرا تر دې پورې چې پاتې نشي فساد. کاغه شرک دی کاغه نور څه دی. ویکون دین لله، شي دین د پاره د الله.
فَإِنِ انْتَهَوْا نُ کدی منی شو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نشت دے سزا د زیاتی مگر په ظالمانو. فَلَا عُدْوَانَ دانا چی نشت زیاتی مگر په ظالمانو. په ظالمان سا مطلب په ظالمانو زیاتی کوئی نمخ کی خوائی. آیت نمبر 190 کے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا زیاتی مکوئی عدل توئی فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نیشت دے زیادے مگر پا ظالمانو. اللہ یستازئ بہم کے ما جواب کرو یادم دے ما سویلیو ہاں تعبیر دا سزا دا فعل نہ کئی پا فعل سارا نمانا بدا کے فَإِنِ انْتَهَوْا کمنی شدائی فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا لِلظَّالِمِينَ نیشت دے سزا دا زیادی مگر ظالمانو باندے. ہاں ظالم دے نو داغی سزا والا ورکد ظلم. اشار الحرام و بشار الحرام میاش دا عزت پا مقابلہ دا میاش دا عزت کی دی والحرمات و قصاص او عزتونا دا بدلی دی تا چه دا چا عزت و آغست تا عزت با آغستے شی. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تتبعوا عورت آخیکم لا تتبعوا عورت آخیکم دخبل رور بھی عزتائی پسے مکے گا اللہ بستا بھی عزتائی پسیشی چتد بل بھی عزتی کے اللہ بستا بھی عزتائی پسیشی تب بھی عزتا شے. والحرمات قصاص عزتونا دا بدلی دی نو چاچ زیادے ہو کا پتاسو فاتدو علیہ نو سزا زیادی ورگئی دلا زیادے ہو کئی پدا سزا زیادی والا ورگئی. بازی مارگروں نے تنظیم نا پیسے پر ٹکڑی نو اگئی وطوی زمون پیسے راکا نو ما پس رالل یرا ما تخلاص کنم دا خود تنظیم خبری اگئی سرخ پلا خبر آو کا آگا هم دا غشی دا مرگر نی دا دے اگا پیسے سنبالی خود آگئی با پی کیس داخلی مرگری. فمن اعتدا علیکم نو چاچ زیادے ہو کا پتاسو فاتدو علیہ نو سزا زیادی ورگئی دلا پشان داغی چھ زیادی کڑی پتاسو او یرے گئی دا اللہ نا او پوشئی اکنن اللہ دے سرد متقیانو وانفقو فی سبیل اللہ. اس ترغیب ورگئی انفاق تا پس دا جہاد دا ذکرنا او دا قرآن دا قاعدہ دا چکل یو مضمون روان کی نو دا اغی متعلق مضمون کل کل ورسر لگ ذکر کی لگا مخ کی توحید بیانو ورسر اثبات دا رسالت لگ ذکر کا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دارنگ دل دی مضمون دا جہاد نو انفاق ورسر راڑو. وانفقو فی سبیل اللہ خرج گئی پلا ردا اللہ کی ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ مغردوی ذان دخبل لاسنا حلاکتا ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ مغردوی خبل ذان دخبل لاسنا حلاکتا. شمس الائمہ سرخسی سیر کبیر کے معنی کئی ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ اے بجمع الاموال پا جمع کولو دا مالونو باندے. دارنگ دے ابو ایوب انصاری دا دور منصور ذکر کری دی فکانت تحلقتو الاقامت فی الاموال و اصلاحها و ترک العزوی چھے مال و دولت پسی شوے او مقابلہ جہاد قتال اغد پری خودے دے نو کافر با زور ورشی تا با موجنی مال با در نوالی نو زان دے حلاک. ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ مغرد ویزان دخ بلاسنا حلاکتا او نیکی کوئی یقینا اللہ من قید نیکی کون کو سارا. واتم الحج والعمرۃ للہ اس مسئلہ دا حج دا عمرے راڑا ربط ما سبق سرسدے مضمون روان دے دا جہاد او راڑ پکی حج عمرہ مناسبت دا دے
څنګه چې په قتال کې مالوم لګي او بدنم کړيږي دغه سه په حج عمره کې مالوم لګي بدنم کړيږي حج لا سړې ورشي نو هغه 15 ورځې زری شي عمره لا ورشي نو اول طوافي بیا سعی او خپل خبي نو سړی دا تلی خوک شي ستړی شي سړی زری شي نو بدنم ستړی کیږي او معلوم لګي واتم الحج والعمرة لله پورا کوي حج او عمره د پاره د الله لله د پاره د الله نوم د پاره نه د بل څه د پاره نه د الله د رضا د پاره فاینو سرتم ومست سرا من الهدی نو که تا بنگړې شوي تاسو یعنی نوم پریدي حرم تا دشمن په لاره کې مینس کې راغې فمست سرا من الهدی نو پیش کئی آج آسانوی تاسو دا دینا هدی اولی گئی ولا تحلقوا رؤوسکم مخروی سرونا زکتا احرام تړلې تراغي بسر نخره حتا بلغ الهدی محلا تر دې پورې چې ورسی هدیا زائد حلال تا فمن کان منکم مریضا سوک چويستا سن مریض یا پدبانی بیماری وید سر ددنا سر بیماری دا سر اس خان شوه دے یا سپگی دی پکے یا بل سدی نو فم اعظم من رأسی فحلق رأسو سر اخرو ففیدیتن من سیام بیا فیدیات روجونا او صدقتن یا صدقہ او نو سکن یا قربانی شپگو کسان لبا ڈوڑای ورکی یا قربانیو کی فائدہ من تم نو کلا چه پامن شوئی تاسو امن د مرضنا امن د دشمننا فمن تمتا بالعمرتینو چاچه فائدہ واغس پا عمره سرا حج تا حج تمتو دیتا ہوئی چه تا نیت د عمره کڑی او عمره ختم شوا ځان دې حلال ک او د حج راځي رالی او بیا دې نیاتو تړ د حج فمست سرا من الهدی نو پیش کیا جسانوی تاسو دا دینا او چا جون مند دلران بیا رجی در د پحج کې او کلا چې واپس ای تاسو تل عشرتن کامله نو دالسی پورا ذالکا دا حج تمتع یا حج قران مراد دے پنیز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لمن لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام دا دا پارد آغا چا چنوی آلد حاضر مسجد حرام تا وی ارے گئی دا اللہ نا پوشئی یقینا اللہ دے سخت عذاب والا الحج اشہر معلومات الحج اشہر معلومات یعنی اشهر الحج اشهر معلومات میاشت د حج میاشت مقرر دي فمن فرض فيهن الحج نو هغه څوک چې فرض شه بدوانه بدی کې حج فلا رفث حج په فرض شه چې دوره مال ور سره چې دتله او راتله شي او کور کې هم خرچا پرې خوده شي حج پہ فرض شو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفث نو جما کوي ولا فسوق او نو بدکاری کوي ولا جدال فی الحج او نو جګړه کوي په حج کې امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لیکلی تفسیر سورہ فرقان کے چاگوئی انسان کے اللہ دری قوتونه پیدا کړی دي دری قوتونه الله انسان کے پیدا کړی دي یو دے قوت ملکی دویم دے قوت حیوانی او دریم دے قوت شیطانی دا دری قوت اب انسان کی دی یو دے قوت ملکی چې د ملائکو قوت او طاقت دا غي عادت هغه عبادت دی نو په انسان کې الله د عبادت شوق هم پیدا کړی دی
دویم دے قوت حیوانی. حیوانات چی نو دا غی شوق د جماعی گڑ چی وینی نو بس گڑی تا با ٹوپ وئی. سانڈا وینی میخی تا با ٹوپ وئی. غوی وینی نو غوا تا با ٹوپ وئی. نو آئی کی قوت د جماع دے. نو انسان کی اللہ دا قوتم پیدا کرے دے. درہم دے قوت شیطانی. نو د شیطان عادت او د شیطان خوی اگا فساد دے. اگا ټول عمر فساد روانے دبل تبائی دتے سے فائدہ نہیں ہو. لگا کہ شیطان یو سڑے دوکہ کی ملا دوکہ کی امی دوکہ کی نو شیطان تے سے فائدہ رسی. شیطان تے کوئی اس فائدہ نہیں سے خدا کا عادت دے دا. نو دا کار دا دے چاگا ببل دوکہ کئی. ببل تا نقصان رسی فساد بکئی روانے بکئی. یو ببل تا لمسی مرگ بکئی. مرگ تا بسڑے لمسی. شیطان کار دا دے. نو دا دری قوتا پہ انسان کے اللہ پیدا کری. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی کم یو انسان چاگہ کی قوت ملکی غالب شی پنورو باندے نو آغا عابد شی آغا متقی شی آغا پرہیزگار شی. دا آغا کار بیادائی چھ دا اللہ دا دین خدمت کئی. دا اللہ دا دین سارا مینہ کئی. دا اللہ دا دین سارا محبت کئی. ذکر آغا کی قوت ملکی غالبی. کم یو انسان چاگہ کی قوت حیوانی غالب شی نو آغا بیادا سے حد تورسی چاگہ بیا نخبل پیجنی او نپردی پیجنی. دا آغا کار بیا بدعملی او دا کوشش کئی چھ بدعملیو کی. نو آغا بیا عرض آئے نہ جماعت گوری نہ اجرہ گوری. ذکر دا آغا بیا مرض دغشی. او کم یو انسان چھ پاغ باندی قوت شیطانی غالب شی نو دا آغا کار بیا فسادی. آچے کم پلزین و فساد پیدا کئی. کہ جلسہ کی زین و باغی کے با فسادی. کہ مارگرو کی نو آئی کے با فسادی. کپا بلزائی کی نو آئی کے با فسادی. کپا کلی کی نو آلتے با فسادی. کپا سفر کی نو آلتے با فسادی. ذکر دا آغا کی قوت شیطانی غالب شوئی نو دا آغا کار بیا فسادی. کپا کور کی نو فساد. کپا تنظیم کی نو فساد. کپا جلسہ کی نو فساد. کپا اجتماع کی نو فساد. کچا سرکینی نو فساد. ذکر آغا کی قوت شیطانی بیا غالب شوئی. نو اللہ دل دے ذکر کرل دری قوت ذکر کرل. یو فلا رفسا نبا جماع کئی یعنی نبا کار دے حیواناتو کئی. ولا فسوقا نبا بدکاری کئی. ولا جدال فی الحج او نبا جگڑ کئی باج کی. نبا کار دے شیطانانو کئی. نو دا دعا اگا کار دے حیواناتو قوت حیوانی او کار د شیطانانو اگا با نکی قوت شیطانی. نو چه دا دو لری شو نو کم یو پاتش قوت ملکی. چه حج للاڑی عمره للاڑی دا دو قوتا دا بد نفس نا اباسه. قوت حیوانی او قوت شیطانی. اگا یو قوت چی قوت ملکی دے پا اغی با زور لگے او اگا با غالب کے. تاسو نا تپوس کم حج او عمرہ دا ډیر لوی دی که قرآن کریم ډیر لوی دی. قرآن ځکه حج او عمرہ اگا پا قرآن سره ثابت دی. نو قرآن کریم درس دا داغین ام زیاد دے اہم دے. نو چه دا قرآن کریم درس لرالی زان نا قوت حیوانی لره کا پاغیخ پاکی دا ہیر کا. زان نا قوت شیطانی لره کا پاغیخ پاکی دا آگا لره کا دا زان نا. نو چه دا دوارا دا زان نا لر کا نو قوت ملکی زان کرا والا.
اوس قوت ملکی دی ته وایي تزکیه د نفس. نو قوت ملکی دا دی چې کوشش کوا چې نوافل کې کوشش کوا فارغ وخت کې ذکر اذکار کې کوشش کوا چې هر وخت په اودس کې چې ته پاکې نو ذهن به دې پاکي زړه به دې پاکي. کوشش کوا چې قرآن در سره هر وخت قرآن زده کې قرآن لیکي د قرآن سره دې تعلقي. کوشش کوا چې د خراب خبره نه ځان ساته ښې خبره ته توجه کوا. قوت ملکی ځان کې غالب کا ځکه د قرآن درس دا د هغې نه لوی و. ځکه وي الحج اشهر معلومات میاشت د حج میاشت مقررې دي. نو هغه څوک چې فرض شه په هغه باندې په دې میاشتو کې حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نه به د جما کوي نه به کار د حیواناتو کوي او نه به بدکاري کوي د درندګانو د حیواناتو کار. ولا جدال فی الحج نه به جګړې کوي په حج کې. زه یو ځل حج له تللی وم د عرفات نه را روانو دا تور بد اخلاقه غوندي نو ستړي شوي ومو او زه را روان وم ناڅاپه یو دوه تور را پاڅېدل دې دا موږ څادر په دې طرف ولې راغلی او داسې را برن شو راته. نو زما نو چې عاجز کې ځان نه به غریب او عاجز جوړ کې لکه زړه کا پلاس وکړي یو خوا غورځوي څوک بل خوا بس ورته هر څه چې کوي ټیله را کوي یو خوا بل خوا مې غورځوي بس قوت ملکی غالب کا. وما تفعلوا من خیر یعلمه الله. چې وکړه تاسو څه کار چې وکړئ تاسو نیکي نو پوه دی په هغې باندې الله. نیکه کارونه کوه او که ته وایې چې یاره چا ونه لیدمه چا ونه وې چا زما صفت ونه که الله ته خو پته ده که نه. وما تفعلوا من خیر یعلمه الله. چې وکړئ تاسو نیکي پوه دی په هغې باندې الله. وتزودوا او توښه اوسئ د ځان سره فإن خیر الزاد التقوی. یقینا غوره د توښونو تقوا پرهیزګاري یا تقوا ځان ساتل د سوال نه. دا نه چې ته حج له ورشې عمرې له ورشې نو بیا هلته کې چاندو پسې ګرځه لاړ به شي عمرې له لاړ به شي حج له او بیا به ګرځې چاندو پسې چانده راکوي یا چانده راکوي چاندې باندې خدای اور پورې کا. ته چاندې په ته خو تلی عبادت لای عبادت ته اهم کار وایا. درس د قرآن کې ورشو کا هغه هم عبادت دی. خدا نه چال دې ته سوالونو پسې ګرځې ډېر به یي لاړ به شي د عمرې په نیت د حج په نیت بیا به ګرځي سوالونو پسې. نه په دې نیت مه ځه په دې نیت ځه چې زه خپل تزکیه د نفس وکړمه عبادت وکړمه. او وتزودوا توښه اوسئ ځان سره فإن خیر الزاد التقوی. یقینا غوره د توښو نه ده ځان ساتل سوال نه. واتقون یا اولي الالباب ویریږئ ایمانه و خاوندانو د عقل. لیس علیکم جناح نشته دی تاسو باندې ګناه چې ولټوئ فضل طرف د رب ستاسو نه. اوس اشاره دیتا لاړې حج له لړې عمرې له لړې ځان له تجارت هم کې پکې نو کوه تجارت څه ناروا خو نه دی. لاړې نو ځان له تجارت کې نو کوه هسه منع خو نه دی څه ناروا خو نه دی چې ته تجارت کې نو کوه. زه لاړ شم پکې خپل څه مزدوري وموشي څه تجارت زه دا خپل سور سے زاو دا خیل نی پکار او نه زه چاته سپایا نه کوم زه چې سیم هغه یم ټوله دنیا په خو په مدینه منوره کې زما د کجورو باغ دی او الحمدلله دا هغې ښه پوره ګټه هم ده 13,000 څه د پاسه 13,000 ریال دا د مخکې دا کې شوي دي ګټه
او خلوی باغ دی او را سره یو دو مرګري نورم شریک دي نمونه نالم خو خپل کاروبار دی عمان کې زما د سکریپو کارو په سلاله کې مې ماشینان لګولي او د نور حسن نومې دی ملک آباد د هغې فیکټري وه د سیخ هغې له مې به ورکو نور له مې ورکوله د دوبای نه ما 15 کاله د کپړې د 3 پیس کار کړی دی 3 پیس کپڑا انډیا والا په کنټینرو به مې راړه پکې به مې زوی له موټر سایکل هم راړه او په کنټینرو به مې راړه تر لاهور او تر ملتان او تر کمې کمې به رسېده د پراپرټای کارونه مې ځان لدي د گاډو کارونه مې ځان له ستا په شان دی بې خوندې ما چې ته د پلار د تعویذونو پیسو ته به ناست ما لیس البر لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم نشته دی تاسو باندې ګناه چې ولټوئ په زه خو ټول درته نشم ویلی نو په او دغه کې آلین کې دوبای کې مې د ټینټونو کار دی او د جهانګیري پارټنر را سره د ملګری دی او د میاشتې باقاعده بچت راله راځي چې کله جمع شي په یو ځل یې ته والم کله د میاشتې زما 3.5 لاکه کرایې راځي نو مدرسه باندې ته هم لګوم خپله هم چې څوک به مدرسه کې امداد کوي پې خوشحالېږم زه یې ته والم ناظم لی ورکم دا ولګو کله ناظم له ورکي په خپله باندې او چې نه نو ناظم وایي جي پیسې نشته والا والا پیسې والا ورکم غل جي د خپل لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم نشته دی تاسو باندې ګناه چې ولټوئ دوره الحمدلله دوره ګټمه چې دی له به مې هم په جیب کې اچولي ګینې قسم والله ورکوه تاله په جیب کې اچولي دي که نه تاله درکړي که نور خو پرېږده دا مدرسو له مې والا هم چاندې ورکړي دي 100 زره لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا فاستم من عرفات کلا چرا گوشوی تاسو دا عرفات نا فاذکر اللہ عند المشعر الحرام یاد گئی اللہ لرا پنیز مسجد مشعر حرام مشعر حرام مزدلفہ چه حجاج پا کشفتی رہی ہو واذکرو کما ہداکم یاد گئی اللہ کما ہداکم لگا جت تاس دے خودنا کڑی دا یو کال زمون یو مرګره و ډېر زوړ مرګره و د شیخ القرآن د وختو هغه به د لنګر سره امداد کو نو یو لاک امداد به کو نو ما به دا زړه کې ووی چې هر راشه ستا به د تلو راتلو ثواب وشي هغه به امداد کو یو کال یې وکړه بل کال لړم ما ته ویره که ته بیا رالې نو به ښه وستی نه ما زه هغې له نیم زه خو هسې راغلی وم تا ته راښکاره شوم په دویم ځل بیا څه کار مې و زه تللی وم ما راشه دته به ښکاره شي بیا ښکاره شوم لا دوره نه وه شروع نو چې زه لړم ما ته وي یاره نن ګرایي نه وه شوې نو که ته چېرته بیا رالې نو ښه به ما زه به بیا راشم هسې هم راځم نو په درېیم ځل چې زه لړم نو هغه ما ته وایي چې یاره که ته بیا رالې نو چې بیا رالې زه ما دا مازغه ورته شاټ شو ما ورته د بنجارې بچیا زه درته ما سوالګر ملا ښکاره شم زه دې سوال له راځم څه زه خو تا ته راښکاره شم ته ما ته دا ووایه چې که بیا رالې او یار دا نه دي شوي دا نه دي شوي او ما یې ته به راځې تا 1 لاک ورکړو لنګ زه به تاله 2 لاکه در کوم ما څخه مایستانه ډېرې دي ښه مې بې عزته کړه چې رالم دا عتیق الله امیر صاحب اوس هم دا دی ژوندی دی ده ته مې که فلاني لنګر له پیسې راولېږلې واپس یې کوه ته که راولېږلې ورته وایه چې دې کې نه لګي هغه دې کې هغه خپلې لګوي 2 ځلې راړې ده به ورته وایي یاره هغه منې کړی ما مینتونه یې بیا کول ما نه دې کې نه لګي ما دې کې پړه کې مې دا داسې لنګر به وي
دا سے مدرسه وای مړه دا سے مدرسه سوال هغه بس مدرسې لیسا لیکم جناح نشته تاسو باندې ګناه چولا ټوی فضل طرفا درب ستاسو نه فضل اطلاق کیږي پر اس کے حلال سړی جمعه تراشی نو دعا وای خیخ په مخ کی اللهم افتح لي ابواب رحمتک او چې کله د جمعات نزی نو هغه دعا وای اللهم انی اسالک من فضلک الله موږ ستانه او ستا فضل غواړو فضل یا جمعات نه جزی خو د دنیا کار لځي الله رزق حلال درنه غواړم اذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله موږ دیو کو بار زی نو دنیا ګټه لځي عبادت دیو کو بیا دنیا کار کې نو هغه ته الله فضل ویلې دی وابتغوا من فضل الله طالب عجز د کورنا غریبی یا د الله پلار نه درګي او ته قران لرازي را روانه ځان سره دی کتابونه راړل چې زدا به خرڅ کم ځان له پکې ګټاو کما سبق به موام او ځان له پکې ګټاو کم مسواکونه دی راړل اتر دی راړل خرڅه ور سره په فارغ وخت کې نو سناروا نه دی جایز دی ها سبق و تم پردانه چې دی را په جمعات کې خوري وظیفه او سار د بار دی راغسته د کتابونو او هغه کې دی بیا غي تناستی نه قران وای نه سبق وای کما سل حمار يحمل اسفارا کتابونه دی بشار اړولي وړي راړي او سبق نوای او خوري د طالبانو سره نو دا ناروا دي بیا دا من دي فاذا افضل من عرفات کلا چې کوڅوي تاسو د عرفات نه یاد گئی الله لرا پنځ مزدلفه واذکروه کما هداکم یاد گئی الله د وجدا غنه چې خودنه کړه تاسو ته وان کنتم من قبله لمن الضالين او تاگی سرا وی تاسو ان مخفف من المسقل تاگی سرا وی تاسو مخی ددینا نا خبرونا تاسو طریقی د عبادت نوی معلومه اللہ حکمو که پیغمبر راولے گدرتے ہو خیلے ثم افیدو من حیث افاظ الناس بیارا کسی دا غزائن چرا کسی خلق او بخنا غواړی د الله نه یقینا الله دې بخون کې مهربان فایدا قضیتم مناسککم کلا چې پورا کتا سو افعال د حج تاسو نو یاد کړئ الله لرا ذکرکم اباکم پشان د یادولو تاسو خپل مشران الله یا زیاد دینه په یادولو کې څه مطلب د عربو دا قانونو چې کله د حج نه به فارغ شو نو هغه به بیا قصیدې وي هر چا به د خپل خاندان د خپل نسب قصیدې وي هغه معلقات سبعه چې هغه ځوان کړیو ځکه هغه کې هغه د خپل مشرانو تعریفونه کړیو نو چې د خپل مشرانو قصیدې وای تعریفونه کوي نو د الله تعریفو کا کنا ځان عجز کارا کا کنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق اوس چې کله حج شو نو حجی دوا قسمه شو یو شقی او بدبخت حجی او یو سعید نیکبخت حجی حج کو دواړو وکړو یو هغه دی چې هغه حج لتل دی عمره لتل دی د تزکیه د نفس د پاره د فرض ادا کولو د پاره حج کوي عمره کوي تزکیه د نفس د پاره چې سوا ځان لشم عبادت کما دار سن طرف ته شما هغه یو هغه دی چې هغه د نوم د پاره تله نوم د پاره زی نو یو د شقی او بدبخته یو د سعید او نیکبخته نو هغه دواړه در تخیو بیا دا غي منزل او درجه در تخی چې دا غ بدبخت منزل او درجه صدا
او داغ سعید د نیک بخت منزل او درجه صدا اول اغا شقی او بدبخت عجیب فمن الناس من یقول ربنا بعض د خلقنا سوک دی چغوائی و رب زمنگا آتنا فی دنیا راک منگلا پا دنیا کے نام و نشان وما لہو فی الاخرت من خلاق او نبوی دلرا پا آخرت کے سب رخا دنیا کے نام و نشان غاڑی نم د پارا حج کئی لا بطل نہیں ازان سر بلی کی الحاج فلان ومنو من یقولو باز دینا سوک دی اس داغا سعید و نیک بخت حاجی باز دینا سوک دی چغوائی وارب زمنگا تنا فی دنیا حسنا راک منگلا پا دنیا کے تواندنے کائے وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کے اجر دنے کائے وقنا عذاب النار اساتے منگا دا عذاب دا ورنا دنیا کے اللہ طاقت دنے کائے راکی چیزنے کائے حکمہ آخرت کے اللہ داغی اجر راکی اولائکا لهم نصیب مما کسبو داغا کسانیچ دی لرا برخا داغا ناچ دی اکڑل واللہ سریع الحساب او اللہ دزر حساب والا واسکر اللہ فی ایام معدودات یاد گئی اللہ لرا پا اگر رد شمیرل شو کے اگر رد شمیرل شوی اگر 11 12 او 13 تاریخ دے یو لسم دو لسم او دیار لسم نو پا یو لسم دو لسم اگا جمرات اگا شیطانان اگا ولی دیار لسم کستا خوخدا گتور تا پاتی کیگی او گتن پاتی کیگی اگی کی تال اختیار در کڑے فمن تا جلا فی یومین چاچ تلوار اگڑا پا دو رازو کی یو لسم دو لسم ویشتل او درمی دیار لسم باندی ونویشتل فلا اسم علیہن ویشتے گناہ پدا ومن تاخر او آغا سوگا چھ پادش درمی رازتا فلا اسم علیہن ویشتے گناہ پدا زکا زامل عرب اغیرات کو دا عرب دا چا خیال داو چھ درمی رازتا پاتی کے دل گناہ دے نو پاگئی امرادو کچھ گناہ نہ دے نو چا خیال داو چھ درے میں تن پاتی کے دل گناہ دے نو پاگئی امرادو کچھ دا گناہ نہ دے لمن تقاد پارد آغا چا غزان سا دیود مناہیونا واتقوا اللہ ویرگئی دا اللہ نا او پوہ شہید تاسو با دے اللہ تا پورتا کرے شہید دو قسم حاجی ذکر کو یو نیک بخت حاجی ادویم بدبخت حاجی اس منزل د دوارو د بدبخت حاجی منزل درجہ مقام اغسدے اغدا ومن الناس من یوجبکا قولو فی الحیات الدنیا بعض د خلقنا سوک دی چه تعجب کے غردائی تعالی ویناد دا پجوند دنیا کے وشہد اللہ علا ما فی قلبی او گواہ کئی اللہ پاغا بانے چھ دا پسڑکی وشہد اللہ علا ما فی قلبی گواہ کئی اللہ پاغا چھ دا پسڑکی دا وینا دا بتا پتاجب کے غرزائی دا سے دیر مقفع و مسجع الفاظ بوئی او دیر آواز بور سر خواگئی او دا سی او شانو بل شانو او اللہ با گواہ کئی قسم با پارا خبر کی خوری اللہ با گواہ کئی خو انجا نتیجہ بیدائی وہو علد الخصام اوی بدے سخ جگڑالو ہاں زائی کے بد جگڑے شر فساد وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ او کلا چواوڑی نو کوشش کئی پس مکا کی لیو سیدا فی آدھے دا پارا چھ فسادو کی پدی کی ویہلک الحرس والنسلا او حلاکی فصل و نسل مومنانو کار بید فسادی کار بید تبائی
فصل او نسل د مومنانو به هلاکی ویهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله مینا نکید فساد سره دا الله نه خوښ داسې خلک چې هغه فسادیانی هغه الله په دینی خلکو کې نه پریدي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ او کله چې ویل شي دته ویریږه د الله نه هغه ذات العزت بالاسم نیوی دلرا عزت په کولو د ګناه کوي چې ورته وای دا مکوا نو ویره زبی عزت کېږم بیا خپل عزت په ګناه کې غني ها ګناه کې خپل عزت سوچ کوي اخذات العزت بالاسم فحسبه جهنم نو کافی دل را جهنم ولا بیس المهاد او بدا بیچونا دا جهنم ومن الناس اوس منزل د سعید او د نیک بخت جی بدبخت درته ذکر کو چې کار فساد دی کار فصل او نسل د مؤمنانو هلاکول دی او نیک بخت حاجی نیک بخت سڑے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بعض د خلقنا سوق دی چا خرص که خپل ځان د پارا د لاټولو د رضامندیا د الله څه مطلب د الله رضامندیا اخلي او ځان په قرباني ځان په قربان کا په خپل عزت پروا نه په خپل ځان پروا نه په خپل کړهوي پروا نه په خپل بدنامه پروا نه خو چې الله رضا شي او الله خوشاله شي یو دینی جماعت او دینی تنظیم بچي نو ځان باندې پروا نه خود الله رضا مقصودی او الله رضا کوي والله رؤوف بالعباد او الله دې نرمی کوونکې په بندګانو الله دې وا مهربان په بندګانو الله پاغي مهرباني بیا کوي چې خپل نفس ته نه ګوري خپل مال ته نه ګوري خپل عزت ته نه ګوري خدا الله د دین عزت مقصدی دا الله د دین بچاو حفاظت مقصدی نو الله پاغي نور مهرباني بیا ډېرې کوي یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة وا مومنانو دن شئی پکڑا دے اسلام کی غونڈ دے څه مطلب دے مطلب دا چې د اسلام یو کڑای دا نو دانا چې ته پکې سرو مانډي او خپې دې تباری دانا چې خپې دنه کې او سر دې تباری دانا چې نیم دنه او نیم باره ټول وردن نشه د اسلام په کړای کې عقیده د اسلام عمل د اسلام اقوال د اسلام افعال د اسلام چې ټول وردن نه اسلام نوم د قرآن او د حدیث ته غاړه کې خودلو نو دانه چې قرآن منم او حدیث نه منم بخاری غلط دے مسلم غلط دے ابو داود غلط دے ترمذی غلط دے مسند احمد کو د سر نه ټول دروغ دی دا جرح و تعدیل فن هغه غلط دے دا اسی چا ایجاد کړي دے با جسو کې خو هغه ته خو یې جسو کې خو نو هغه ته بد وای نو چې او سړی دا وای نو هغه په د اسلام بکړای کې کم ځای داخل شو یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة وا مومنانو دن شئی پکڑای د اسلام کې غونډ ولا تتبعوا خطوات شیطان او متابدار کی گئی د قدمونو شیطان د رسمونو شیطان انه لکم عدو مبین دا شیطان دے ستاسو د پار دشمن خیارا فَإِن زَلَلْتُمْ نُ گوخوای دی تاسو پس دا غینا چرال تاسو دلائل نو پواشای یقینا اللہ دے غالب حکمت والا حال یانظرونا اس تخویف ورکی یر ورکی چه تا خود اللہ دا دین دشمنی کے تا دا اللہ دا دین خلاف کے تا دا اللہ دا دین مقابلہ کے
خدا اللہ دا عذاب انتظار کوا حال ینظرون الا یاتیهم اللہ دی انتظار نکی مگر دا دے خبریں چرا بشی دیت عذاب دا اللہ فی ظلال من الغمام پتیاغا او سوری کی دا وریازنا زکا دیرو قومونو باندے پا وریاز کے عذاب راغلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل با وریاز رالا نو نبی علیہ السلام بڑیر پریشانو او دنبت بہار براوتو دنبت بہار براوتو زکاوی ډیرو قومونو باندې په وریاس کې عذاب راغلی نو نبی علیہ السلام بدن او بهار کېده او کله چې باران به شروع شو نو نبی علیہ السلام به سر تور که او باران ته به ودرېد او خوشحاله به شو چې باران راغی د الله رحمت راغی او چې وریاس به نو حضرت سره به غم او دنه بهار به کېده حال ینظرون الا یاتیهم اللہ دا انتظار نگئی مگر دے خبریں چراشی دیتا عذاب دا اللہ فی ظلال من الغمام پاسوری کی دو اریازنا والملائکہ او ملائکہ وقضی الامر او پرشی فیصلہ وَإِلَى ترجع الامور او اللہ توا بس کی ٹول کارونا سل بنی اسرائیل اس مثال ذکر گئی تخویف ذکر گئی پا ذکر دا سابقینو او دا غی مثال چه پخوانو تا گورا بنی اسرائیلو تا چه غی نافرمانی کڑے و دا اللہ پا نعمتونو ناشکری کڑے و اگورا پا غی باندے عذاب راغے تا دا اللہ پا نعمتون ناشکری اکڑا دا اللہ دا عذاب انتظار کو سل بنی اسرائیل تا پوسو کا دا حالت بنی اسرائیلو کم آتینا من آیتم بینا دیر ورکڑیو منگا دی لاد دلائل واضح ہونا نو دی اگا بدل کرل داغی نے انکارو کو داغی نے واوختلو نو چه واوختلو داغه بدل کرل ومن یبدل نعمت اللہ نو آغا سوگا چه بدل کی نعمت دا اللہ پس داغه نا چراغ دتا فإن اللہ شدید العقاب مخ کی سورہ بقرہ کی ہم تیر شوی ہو چه اللہ پہ نعمت کڑے ہو من سلوائی و ترالے گلی ہو نو دینا شکری اکڑا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ راولے گمنگ ظالمانو باندے عذاب دبرنا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پسوب داغی چیو دائی مات ان کی حکمونو دا اللہ دا اللہ حکمونے مات کڑیو نو دا اللہ عذاب پر آگے دارنگی اللہ وی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ولشیو بدیوان مہرد ذلت دخوار آئے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ راگیر شو بغضب دا طرف دا اللہ نا دارنگی سورہ مائدہ آیت نمبر 20 گو رئی شلم سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 شلم شپاگما سپارا سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 شلم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا موسیٰ علیہ السلام ورطوی زما قوما دا اللہ نعمتون یاد کئی اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ویگردول تاسو کے انبیاء ویگردول ای تاسو بادشاہان او درکڑا غدرجا چنیدہ ورکڑی یو تند مخلوقات دا سے درجی دا اللہ درکڑی مقام دا اللہ اچھت کو حیثیت دا اللہ درک دا اللہ نعمت مئی روئی
یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین او بگردئی تاوانیان مقام درک تاوانیان بشئی دا اللہ دا نعمت ناشکری مکوئی دارنگی دلتا کہ اموئی چه نعمتون پی اللہ اکڑل دی اغا بدل کرل وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ دے سخت عذاب والا خوچے پزڑے مہر والے شی ختم القلب پہ والے شی جعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا زڑتے دیوالون والے شی داغا بد عمل وجعلنا علی قلوبہم اکننا پزڑونو پردی راشی داغا بد عمل بل علی قلوب اقفالها زڑونو تے تالیو والی شی داغا بد عمل نو آغا بیا آغی زڑتا حق ننوزینا داغا کار بیا سی بیا آغا مسخری او ٹوکی دا حق پرسو پوری شروع کی مسخری او ٹوکی نو اس داغی رد کئیم زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیستا شوئے دے کافرانو تا جوند دنیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا او ٹوکے کئی دا کسانو پورے چگئی ایمان راوڑے دے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ٹوکے کئی کسانو پورے چگئی ایمان راوڑے دے آئی پورے ٹوکے ہم مسخری کئی لگا سورہ حمس کے ہم راضی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ہلاکت دے ہر عیب لٹا ان کی لا اشارے کا ان کی لا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ آغا چھ جمع کمال او شمیری دے لرا تو خائی کا دے لرا مال مقصودی دولت مقصودی نو کلا پا یو طریقہ کلا پا بلا طریقہ کلا پا یو لارا کلا پا بلا لارا ذکر مقصود مالی الذی جمع مالا وعددا دارنگی سورۃ المومنون آیت نمبر 109 گو رہی 108 دد یوصل شپاگم نا شروکم 106 سورۃ المومنون آیت نمبر 106 اتلسمہ سپارہ یوصل شپاگم آیات قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ووائی دیو واربا زمنگا غالب شیو بمنگا زمنگا بدبختی اللہ ز بدبختاو ما وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ دَيْبَوَيَّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اللہ اخ کے منگ دے زائنا کمنگا بیارا اگردیدو دیتا یو بمنگ ظالمانونا قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا خاصا اصل کی سپیتا ہوئی اخسا قریشا پختانه وی پختانه چه سپی شڑی نو آغا تا وی کوریشا خر چه شڑی نو آغا تا وی کری وی شڑی آغا تا وی کٹی و چه سپی شڑی نو آغا تا وی کوری کوریشا اخسا اخساو فیا ولا تکلیمون قال اخساو فیا ولا تکلیمون ووائی اللہ قریشی سپو دے جہنم کی ولا تکلیمون او خبر مکوئیو ولی زکا کاری دا سپو کڑے ہو غپلیو حق پرسو پسے حق پرسے دا خپل کار نا پاتے کول لکا دا سپی سنگ جے سپے دا فقیر پسے غاپی عرفیتو میں اندیش زغوغائی رقیبان عرفیتو میں اندیش زغوغائی رقیبان آواز سگان کم نکو ندرس کے گدارا
عرفی در رقیبانو دا چغونا میاریگا آواز سگان کم نکونا در رزق گدارا دا سپوغا پار دا فقیر رزق نشی کم ہولے دائی با دا سپو کار کئی دے قالا سوفیا ولا تکلمون وائی اللہ قرش اس پودے جہنم کے او خبر مکوئی اولی انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سحریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منهم تزاگون تاسو زما کتاب پر خود تاسو غی پر خندل انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون ما بدلا ورکړه دای لنن راز په سبب دا غي چې دای کله ګلاړو په دین انهم هم الفائزون چې دای به کامیاب او کامیابی ان شاء الله غو پته لګي انهم هم الفائزون چې دای به کامیاب دارنګي سورہ صاد دوش په تمیاتو ګورئ سورہ صاد درویشتم سپارہ آیت نمبر 62 دوش پیتم زدہ یوش پیتم نا شورو کوم قالوا ربنا من قدم لنا هذا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا من النار وعیدی واروا زمنگا چاچ منگ دا عمل لاندی کڑے ہو دا عمل رات مخی طرح استے ہو دا عمل رات لاندی کڑے ہو فزدوا عذابا ضعفا من النار زیاد کے دی لرا عذاب دو چند اور اللہ دی رات دا عمل خیلے ہو ددو کا کڑے ہو ما فزدو عذابا ضعفا من النار ور کے دی لرا زیاد کے دی لرا عذاب دو چند اور اللہ دو چند عذاب اللہ ور کی دی رات دا غلط لارے خیلے وے ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا من النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار وعیدی سدی منگ لرا چه نوینو منگ آغا کسان چه منگ شمیر لغید شریانو اتخذناهم سخریا ام زادانهم الابصار آیا نیولی منگا دی لرا پٹوکا یا کاگی شوی دی دی نظم سترگی اللہ نے نگا نخکاری دغا سی سورہ متففین دیر شم آیات کے اموئی چه دی ٹوکی کولے حق برسو پسے دلتا اموئی چه دی حق برسو پورے مسخری او ٹوکی کولے زوینا للذین کفر الحیات الدنیا خیستا کڑے شوئے دے آگا کسانو دا چه کفر کڑے دے جوند دنیا او ٹوکی کئی دا کسانو پورے چگئی ایمان راوڑے دے او آگا کسان چگئی زان ساتلے او دا مناہیونا دا پاسات دی وی پرود قیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورگئی چالے چه خوشی بی حسابا کان الناس امت واحدہ اس علت مشروعیت جہاد چونکہ مضمون روان دے د جہاد د جہاد مالہو مالہا ذکر کئی نو اس علت ذکر کئی د مشروعیت د جہاد چھ جہاد اولی جائز شو اولی اللہ د جہاد اجازتو کو ذکر کان الناس امت واحدہ او خلقا ٹول گئے یو پا دین واحدہ فباس اللہ النبینا نرالے گل اللہ انبیاء زیری ورگون کی ویر ورگون کی نو چه خلق پا یو دینیو پا صحیح دین باندیو نو اللہ انبیاء رالے گل زیری ورکول ٹھیک دا خدا منذرین یرے ورکولا نو یرے اولی ورکولا
آئی خو پا دین سیاح پا یو دین باندیو اصل کے دلتے عبارت پٹ پروت دے اصل عبارت دا سے کان الناس امت واحدا او خلقا ٹول گے یو پا دین واحدا فاختلفو نو اگئی خلافو کو چه خلاف اوکا فباس اللہ النبیین نورا لے گل اللہ انبیاء علیہ السلام زیری ورگا ان کی ویرا ورگا ان کی زکا غی خلافو کو ٹول بیو دینو خلق رال لغی خلاف شورو کو چه خلاف شورو کو نو اللہ انبیاء راو لے گل سورہ یونس یو لسم سپارہ آیت نمبر 19 نو لسمو گو رہی سورہ یونس یو لسم سپارہ آیت نمبر 19 نو لسم نو لسم آیات سورہ یونس وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة نو خلق مگر ٹول گئے یو پدین واحدہ فاختلفو نو آگئی خلافو کا وما كان الناس إلا أمة واحدة نو خلق مگر ٹول گئے یو پدین واحدہ فاختلفو نو آگئی خلافو کا فاختلفو اگا دل دے ذکر کر القرآنو یفسر بعضو بعضا او مخی دا حافظ ابن کثیر قول نقل کرے ہو چھے بہترین تفسیر القرآن بالقرآن دے او داد شیخ القرآن کمالو تفسیر القرآن بالقرآن خلق بیو دینو نو اگئی خلافو کو چه خلاف اوکا نو اللہ انبیاء راولے گل دا پارا دا اگا اختلاف بیانولو سورہ نحل آیت نمبر 64 گو رئی سالور شویتم سورہ نحل آیت نمبر 64 سالور شویتم وہ دل دے لکھ تفصیل دے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ نظرہ لے گلے منگا تاباندی کتاب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مگر دے دا پارا چھ بیان کے دیتا آغا مسئلے چھ خلاف کڑے دی پاگی کے دا حقنا دیلا میراو لے گا چھ دی خلاف کڑے دے دا دی اگا اختلافی مسئلے اگا بیان کے نمانا دا کان الناس امتا واحدا او خلقا ٹول گیا او پا دین واحدا نو اگئی خلاف اگا چھ خلاف اگا فباس اللہ النبیین نورا لے گلبا اللہ انبیاء علیہ السلام زیری ورگا ان کی او یر ورگا ان کی وانزل معهم الكتاب بالحق راوے لے گا دی سر کتاب دا پارا دا کارا کولو دا حق بالحق لإظہار الحق لإثبات الحق دا پارا دا ثابتولو دا حق دے دا پارا چھے فیصلہ ہوگی بمیان دا خلقو کی پاگا مسئلو کی چھے خلاف کڑے ہو دی پاگی کی فی مختلفو فیہا پاگا مسئلو کی چھے خلاف کڑے ہو دی باغی کی انبیاء اللہ را لے گلیو خلقو خلاف کڑے ہو انبیاء علیہ السلام با اگا مسئلے واضح کولے و بیانو لے بے دے بزر ویر اتفاق بکار دیتے انبیاء وقت اتفاق نوے آئی کے اختلاف ہو نو تبا دا حق مرگرتے ہاں کے دانا چھ تبا زاندرم گڑ کے تب یار نو دا سے پکار دا یار اتفاق پکار دے خلق خوشحالی کی خلق دے خوشحالی کی کہ نستا کار دا خلق خوشحالو لخا پکول لی کستا کار دا حق وے نا دا
په دې بعضې خلک نه پوه یاره جی دشمنان را باندې به خوشحاله شي یاره جی خلک به خوشحاله ستا کار د حق وینا ده خلک خوشحالو له خفه کول ستا کار نه دی ته حق بیان که انبیاء دې لره لېږلي وو چې د هغه اختلاف بیان وکړي هغه ښکاره کړي هغه واضح کړي دې له را لېږلي وو سوره نحل یو کم 40 آیات وګورئ سوره نحل آیت نمبر 39 سوره نحل زه 38 نه شروع کوم د 39 نه لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مخکې وایي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ منګه هر یو امت کې پیغمبر را لېږلی و په دې خبره چې عبادت وکړئ د الله واجتنبوا الطاغوت او ځان بچ کړئ د عبادت د غیر الله نه او دا انبیاء هم دې لره لېږلي وو لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ دا متعلق د هغه باسنا سره دې لپاره چې بیان کړي دوی ته هغه مسئلې چې دوی خلاف کړی و په هغې کې وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ او دې لپاره چې ښکاره کړي ظاهر شي هغه کسان چې کفر یې کړی دی انهم کان پوه شي هغه کسان چې کفر یې کړی دی انهم کانوا کاذبین چې دوی دروغجنو ته پته ولګي دوی دروغ وایي خپل دروغ ورته معلوم شي وما اختلف فيه الا الذين اوتوه او خلاف نو کړی په دې کې مگر هغه کسانو چې ورکړی شوی ورته پس د هغې نه چې راغلی د دلایل بغیم بینهم د وجې د ضد او د عناد نه په خپل منځ کې د حق برسو سره بغیم بینهم دا بغیان ځکه وایي چې همیشه خلاف د ضد او د عناد د وجې کړی چې ضد او عناد والی نو مقابله او مخالفت شروع کی فهد الله الذين آمنوا نو توفیق ورکا الله آگا کسان لا چی ایمان راوڑیو لما اختلفو فی من الحق طرف د منلو دا آگا مسئلی تا چه خلاف کڑیو دی پائی که دا حق نا بی اذنی بخبل حکم چاکی چه اللہ ایمان راسخ کڑیو نو آگای کلک شو واللہ یادی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ توفیق ورکئی چالے چه خوغشی په طرف د لارې نیغې باندې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اوس شجاعت او بہادری ورکئی یاره دا خو د اختلاف خبر را روانی دي حاجیان بدبخت هم دي نیکبخت هم دي جهاد هم روان دی او خوا مسلمانان دی بل خوا کافر دی توره هم چلیگی جنگونه هم پکی کیگی مسئلے هم اختلافی بیانیگی اختلاف شروع دے یو خواہ یو ڈالا دا بل خواہ بلا ڈالا دا نو تبا سکے تبا زان درم گڑے کی تبا زان غلے کی نا شجاعت او بہادری ورکئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کوئی تاسو چه دن بشی جنتا او نوی راغلی تاستا حالت دا کسانو مثال دا کسانو چه تیر شوی مخیستاسونا مساتم الباسا و ذراء رسیدلی و غید تاوانونا و ذراء و تکلیفونا و ذلذلو او جڑا کولی شوی و حتی یقول الرسولو تر دې پورې چې با پیغمبر دایتا د تسلی خبرې پیغمبر بوله تسلی ورکولا کلک شي پروا مکوئی دا دغه سه حالات زی او راضی والذین آمنوا او وی با کسانو چې ایمان راوړو سره د پیغمبر نه چې ایمان راوړو د پیغمبر سره نو غیب وی متا نصر الله کله بيد الله امداد نو پیغمبر به ورتوي
الا ان نصر الله قریب خبردار امداد الله د نږدې الا ان نصر الله قریب خبردار امداد الله د نږدې آیات کې لګ اشکال دی خو ما معنا کې هغه اشکال حل کو خو اشکال دا دی چې تاوانونه تکلیفونه ورته رسېدلي وو جړه کولی شوي وو تر دې چې پیغمبر به وي والذین آمنوا معه او د دوی سره چې چا به ایمان راوړ هغوی به وي کله به د الله امداد نو څه مطلب پیغمبر هم حوصله غورځولې وه چې هغه به وي د الله امداد به یاره کله راځي مؤمنانو به وي د الله امداد به کله راځي نو څه مطلب پخوانو امتونو انبیا هغوی حوصله غورځولې وه معاذ الله هغوی به وي چې یاره د الله امداد به کله نه دا معنا نه ده دلته کلام کې انقطاع ده سورہ احزاب لگو گو رہی چھ دل دی داد مانا تا اوکی چھ پیغمبر باوی دا اللہ امداد بکلی نو مطلب دا پیغمبر و صلاح غرزولی و او دا دی امتیانو آغای ہو صلاح نو غرزولی نو دا امتیان پاگا انبیاء باندے غرشو دا دی مطلب دی نا لگا سورہ احزاب 2 آیاتو گو رہی دلتے دا دی امتیانو حالت ذکر کئی دا دی امت دا عام خلقو 2 آیات سورہ احزاب 20 سپارہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله کلا چولی دا مومنانو ڈالی دا کفارو قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله دیوی داغا دے چوادا کردے من سرا اللہ و پیغمبر دا اللہ وصدق اللہ ورسوله وما زادهم اللہ ایمانا و تسلیما زیاد نگدائلا خکارا نگدائلا الا ایمان و تسلیما مگر ایمان او غاڑا کی خودل اللہ تا نو دی امت چه دا کافر ڈالی اولی دی دای نور ایمان خکارا شو او دای نور مضبوط شو نو دای کلک شو او پخوانو انبیاء سوی چه متا نصر اللہ نا دل دی کلام کی انقطاع دا نو ماغا اشکال حلق پا مانا کی اس مانا دا شوا چه ام حضرتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعدکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول لهم تسلیتا تر دے پورے چھویوہ پیغمبر دیتا تسلی خبریں والذین آمنوا ماہو او ویبا گسانو چی ایمان راوڑے ہو سرد پیغمبرنا متا نصر اللہ کلویدہ اللہ امداد نو پیغمبر بہتوی اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار امداد دا اللہ دی نیز دیں دا اللہ ابداد را روان دے پروا مکوئی تسلی بے والا ورکڑا شجاعت او بادری بے والا ورکڑا دا مجاہد تربیت لس اصول بیان کر پینزہ متعلق دا عقیدی او پینزہ متعلق دا عمل بیا دا ملک دا اصلاح دا پارا سالور قوانین پیش کرل مجاہد تربیت دے سپائی تربیت شوے دے دا عقیدی پہ اعتبار ہم او دا عمل پہ اعتبار ہم ملک اندرونی امن دے ذکر قوانین اسلامی قوانین شرعی اغا نافذ دی نو پا ملک امن دے خود مجاہد او دا سپائی پا کور کے شر دے کور کے فساد دے دا خزے دا مور جنگ دے دا پلار دا مور جنگ دے
کور کې دننه فساد دی نو بیا هم هغه سپایي ذهني طور هغه مفلوجي او هغه میدان کې جنگ نشي کولی نو د کور امن پکارو د کور د امن د پاره اصول پکارو چې کور کې با اندرونی امن څنګه راځي او د تدبیر المنزل د کور اصلاح او د هغې د پاره اصول هغه درته ښیي او دا اصول شپاړس ذکر کوي اول قاعده او اول اصل چې د کور ذمہ دار هغه به په کور باندې مال لګوي پلار ذمہ دار دی هغه به لګوي پلار مړ شه زیه ذمہ دار دی هغه به لګوي د کور ذمہ دار هغه به مال لګوي په صحیح ځای باندې مور پلار باندې خپلوانو باندې یتیمانانو باندې مسکینانو باندې مسافرو باندې چې دا هغه سره تعلق دی نو پاغی باندې به مال لګوي د هغې ضرورت دی نو د کور مشر چې هغه ذمہ دار دی هغه په کور باندې مال لګوي کور روانیږي د دې نه چې یو سړی هغه مال جمع کوي او په کور کې مال نه لګوي بچولا ښځې کپڑے نالی پیزار نالی خرچې له پیسې نه ورکوي کور ته څه شی د خوراک د پاره نه راړي نو د هغې نتیجه دا راوځي چې د هغه ښځه هغه لکه ضرورت وي پیسو ضرورت وي نو هغه بیا دغسې ګرځي لوڼه نو هغه بیا دغسې فسادي که کور کې څه شی نو هغې بیا پټ خرڅوي که دی د شپې راشي او په جیب کې پیسې نو چې دی اوده شي نو د جیبه وله وباسي نو بیا د هغه کور امن نه راځي د کور ضرورت هغه به پوره کې سړی هغه الرجال قوامون علی النساء قوامون ځکه دي چې هغه مال لګوي مال ګټي مال به لګوي خرج به کوي چې سړی خرج نه کوي کور روان شي سړی نه خرج کوي او ښځه اړمه شي هغه بیا ګټي او مجبوره شي نو هغه یا نوکرۍ او یا بله او یا بله څه طریقه خو هغه پیسې ګټي بیا نو چې هغه پیسې ګټي نو بیا خو هغه وایي چې پیسې دې زه ګټم اختیار دې دی دا دله دې دغسې ناستې پرلت دی والی نو کور روان شي د هغې د لاسه اول یسألونک ماذا ینفقون تپوس کوي ستانه څه شی خرچي دی قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین وایه هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر څه غوره مال خیر نه وي اشاره دې ته مال لګې خو هغه مال ولګو چې هغه قیمتي هغه غوره یو ښه خیر نه ځکه وي چې د کور مشر به خرج کوي قل ما انفقتم من خیر وایه چې خرج کوئ تاسو بهتر مال نو خیرن کې اشاره دی ته که دی وایي څه خرج کو غوره مال خرج کا خو ځای مو پیژنه فللوالدین والاقربین د پاره د مور او پلار او د پاره د خپلوانو د پاره د یتیمانانو مسکینانو مسافرو وما تفعلوا من خیر فإن الله بی علیم هغه چې خرج کوئ تاسو بهتر مال یقینا الله دې پاغي باندې پوها اول قانونی ذکر کو د کور ذمہ دار هغه په کور باندې مال لګي اوس دویم قانون جنگ ته تیاری د کور ذمہ دار هغه به جنگ ته تیاری څه مطلب نانومړی به نه یو اسې نه چې هغه څوک مشر کې چې هغه نانومړی دی د کار نه دی د جنگ نه دی د مقابلې نه دی د جواب نه دی نو هغه به مشرت ویسه وکړي هغه به د کور مشرت څه وکړي چې هغه نانومړی دی
بل سړی ورکره نیغ روان دی او دی ورته دا نشي ویلی چې مه راځه ځکه ده کې ماده د جنگ شته نه دی جنگ کوي نه بل سړی راځي او د ده حرم ته رادننه کېږي او دی ورته دا نشي ویلی چې مه راځه نه دی به جنگ کوي نو څنګه چې د کور نه جنگ کې د ملک نه به جنگ کې د جماعت نه به جنگ کې که نه کې نو خو روان شو کور نه ته څوک نه منې کې نو کور به دې رواني چې څوک رواني او فساد له راځي جماعت نه نه منې کې جماعت به دې رواني یو ځای به مجلسه بل ځای مجلسه و کله د یو مشر خلاف کله د بل مشر خلاف کله د بل مشر خلاف چې د ټولو مشرانو نه خلک بدله شي نو ما به خلک مشر کې ځکه د لیډرای شوقیني که نه نو ته به غلی ناست یې ته به غږ نه کې نه ته به مدافعات کې ته به جواب کې ته به جنگ کې چې دا نه کې نو بیا جماعتونه نه چلیږي کور نه چلیږي جماعت به څه چلی ملک به څه چلیږي هغه ملک چارې نشي محفوظ کېدی چې په هغې کې غیر را دننه شي د نورو ملکونو ایجنټان را دننه شي او د هغه ملکو ایجنډا هغه په مخ کې باندې بیایي د نورو ملکونو ایجنډې په مخ کې بیایي نو هغه ملک چارې هم ترقي نه کوي هغه ملک ترقي کوي هغه ملک مضبوطی منظمی چاہے کہ د بل ملک ایجنډا کم خلق چلی هغه زړن کړی شي او پانسی کړی شي او دا وخیل شي چې د فلانی ملک نه دوره پیسې اغستې وي او په دې ملک روانې کو د فلانی ملک د پاره کار کو دا غي ایجنټي کوله په دې ملک کې ولې دای ته معلوم نه دي خبر ته معلوم دي چې د بیرونی قوتونو اعلی کار په دې ملک کې څوک دي کم کم سیاسی جماعتونه دي د کمو کمو سیاسی جماعتونو لیډران هغه د نورو ملکونو نه ډیکټیشن علي د نورو ملکونو نه هغه ورته رهنمایي کوي او هغه ورته لار ښیي دی ته پته نشته په داسې ملک به څه امن راشي چې په هغې کې مشر یو نه صدر ځان له مشر دی وزیر اعظم ځان له مشر دی چیف جسٹس ځان له مشر دی د فوج جرنیل ځان له مشري نو د بیرونی ملکونو اعلی کار چې کله د ملک ته رادننه شي نو صدر سره جدا ملاقاتو کې نو هغه وزیر اعظم ته ولمسي وزیر اعظم سره جدا ملاقاتو کې نو هغه ته حکومت وستایي خو زمونږ ایجنډا به چلے نو هغه ځان لک لک کی نو د چیف جسټس سره ځان له ملاقاتو کې تب ادا کې نو بل سره ځان له ملاقاتو کې تب ادا کې دا غي علاج دای چې د بل ملک راځي او سلور واړه وته یو ځای ناستي چې وای تاسو وای بیا خپل بندي بیا نشي ویلې یا اعلی ملک چلیږي چې یو مشري صدارتی نظام چې وته وای چای کې یو مشري او هغه حکم کوي جماعت مل چلیږي چې هغه یو امیري ځکه نبی علیہ السلام وای اسمي واتیو تاسو باندې اطاعت دې منلی او صحیح مسلم کی روایت راضی نبی علیہ السلام وئی مرہ من امیری شیئان یکرہو فلیصبر چاچے امیر کیا کارو لیدو چه بدگنیا غیلرا دا کار امیر کے ندے خواخو امیری کئی فلیصبر امر بالا میں راوڑے نو دے بخام خاص صبر کئی دانه چې دی به پراپیګانډي کوي او دی به یو ځای بل ځای دی به صبر کوي نبی علیہ السلام وایي د حدیث نه مني نو بیا د پیغمبر خبره به څه ومني فلیصبر دی به صبر کوي پکار دی چې صبر وکړي ورپسې وایي من خرج من الطاعت وفارق الجماعت سوچ د اطاعت د امیر نه ووته او د جماعت نه ووته
من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتتن جاہلیتن او بیا دې مړ شو نو په مرګ د جاهلیت باندې مړ شو په مرګ د جاهلیت چې امیر اطاعت یې ونه کو د امیر خلاف یې وکړو سره دې چې پکې غلط کار ولیدو ما خدای با صبر کوي الحمدلله چې لیدلې هم نه یې ځان له جوړی صرف د مشرت شوقیانی د لیډرای شوقیانی دا لیډری داسې اسانه ملاویږي مشرت داسې آسان ملاویږي من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتتن جاهلیتن او حدیث کې راځي چې اوت فقتلو دا امیر د اطاعت نه وته حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا د خپل امیر خبره ممنه یو اطاعت به کوی اگر کاغه یو غلام حبشی او بل روایت کې راځي راسو کذبیبتن چداغ سر د اوس کې عمره وړو کې بیا به هم تاسو اطاعت کوی حضرت اسامه امیر کړه لے گئے حضرت ابوبکر خلیفہ ہو خو چې اسامه لے گئے حضرت ابوبکر ور سره پیدل روانو اسامه پاس سور کړو او هغه پیدلو حضرت اسامه د آس نه براکوس شو حضرت ابوبکر ته پیدل څنګه پاس کینم ابو ته کینه پاس بیا به پاس سور کا حضرت ابوبکر ور سره پیدل روانو دای دنیا ته خیلا چې اسامه امیر دې ما امیر کړه او بد سر ز پیدل زم تاسو لا سوکي وی منگلا بادشاہ مقرر کا رستو برازی اباس لنا ملکن بادشاہ امیر رالا مقرر کا ملک مقرر کا او چې مقرر کنو اغوی مخی والا راروان او با بنس کئی او با جائز ویس کلو او امیر وی نبس کئی چې چاو نس کلی اگا کامیاب شو چې چاو اس کلی نو اگی پلارا کی پاتی شو نبی علیہ السلام جہاد لروانو او په لاره کې مشهور منافق هغه زمون خبره نه مني دا نور ځان له چمچې ګرځولي دی مني راځي چې واپس تیزو د نبی عليه السلام نه واپس شي आवाज هغه نور هم د ځان سره واپس کړ او چې هغه نور واپس شي هغه هیڅ ګټه نه کړې هیڅ خیر نه کړې او چې کم لاړل نو هغه کامیاب شو امیر کې با جذبه د جنگ ہی د قتال مشر کې به جذبه د قتال ہی کم سړی چې هغه کې جذبه د قتال نه هغه مدافعات نشي کوله هغه مشرت هم نشي کوله هغه کور هم نشي چلوله کتب علیکم القتال مقرر کړی شوی په تاسو باندې جنگ وهو کرہ لکم او دا جنگ بد لګي تاسو ته تا ته خو بد لګي ته یاره شر جوړیږي یاره کار روان شه یاره داو شو تا ته خو بد لګي واسان تکرهوا شیئا ډیر ځله تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم دا خیر وي ستاسو دپاره تا ته خو بد لګي خو دې ډیر خیري ډیر به یې ستا به بې ګماني دا ډیر ښه دي دا زما ډیر تابعدار دي ته به امدادونه مور سره کې پیسې به مولا په جیب کې اچي بچوله به مولا خیال ساتي منډې تړې به مولا کې کیسونه به مولا کې نو داسې واقعه راشي او پای کې درته الله وښیي چې هغه تا چې بې ګمان کو چې دا ډېر سم دی او زما دا خو درته اوس پته ولګېده نو تا ته به الله ښکاره کي وبې ښیي سړیه ستا نه خو ښځې هم ښیي ښځې چې کور ته غنم زمیندار راړي نو زنانه راولګي ښځې راولګي نو اول ورته چاڼ ونیوي نو چاڼ کې غنم واچوي شڼۍ را شڼۍ واړی را واړی نو چې ښایي چاڼ کې نو یو طرف ته واچوي بیا ورته د هغې نه بعد چجو نیوي
نو پچاچ کی اوچتای را بغی اوچتای را بغی اوچتای را بغی نو بیا خ صفا کی نو چې خیر صفا کی نو بیا وته پیپونی وی نو بیا وینځي نو چې وینځي نو بیا نور تخوار کی نو چې خ صفا شي بیا بوجای کې واچي نو ماشين ته ولېږي وړای کی نو چې هغه وړه راړي نو بیا چې خيار خزای نو هغه کور کې نری چاڼي خي نو بیا چاڼ کی نو هغه بسکری ته نه لري کی تا کله چاڼ را واغست تا کله چا چرا واغست تا کله نری چاڼ راغسته دا غراله کله کله چجراواله وی سپو چې درته معلوم شي پاک پاتې شي چاڼ راواله چاڼ کا چې درته پاک پاتې شي چې ته چاڼ او چاج نه رالی نو کوټه پیسې بجیب کې ګرځي ویس فائدہ بدل نه درکې راواله ورپسې چاڼ او چاج وی سپو چې صفا درته پاتې شي نو داغه غندونو نه بخلاص شي زمیدار چې کله جوارو کوي نو چې جوار لګراو چت شي اوله ورته پټیو ماړولي سره ما تا چولی او به ما لور کړي بلا ځانې په کړولې و چې کله جوار لګراو چت شي نو بیا زمیدار رمبه اوسی لوار لوي تیرې کا نو رمبه وته تیر کی او زمیدار اړم شي ګوډ شروع کی نو په میانس کې نه ټانټې ته نه وایو شانډا وایته وو نو شانډا ته وایي ډیلا ته عملر کوي انسټ ته عملر کوي او پکې چانوم کوي نو چې هغه ارز دلرګي ار روزه ته نه درې سالور ګېډای جوار را وباسي لکه تا په دورہ ځان کړولې و دا دې کرلیو دیلا دیو بور کړوي دې ته دې سرا چولې وا ولې وې پرې چې دغه سیګ نه وای بیا چلای دانې صحیح نه کوي جوار صحیح نه ټول را خرابوي وته دا شانډې دا ډیلا او دا انسټ تلر کا چې صفا درته پاتې شي نو هغه به پکار راشي چې ته چې رامبه ورپسې نه رالی خو دغه ډیلی او انسټ او دا شانډې به پکې راختلی غشته به الله خراب کی لره کته نه کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم مقرر شوی تاسو باندې جنگ او دا بد لگی تاسو تا او ډیر ځلا تاسو بد ګڼئ او شه دا خیر وي تاسو د پاره او ډیر ځلا تاسو مینه ګوي دی او شي سره او دا شر وي تاسو د پاره تور سره مینه کې خدای ستاسو د پاره شر او نقصانی تا ته پته ولګي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ نو چې والله یعلم وانتم لا تعلمون ته خوایر جی خیر دی دی دا شانډې دی بګي دا ډیله دی بګي دا انسټ دی بګي نه الله پوهی الله چرته کوم قوانین ویلي پاغیزا دریم قانون قتال فی اشهر الحرم کله کله به زړه کې وسوسه راځي یاره خیر دی کنه ګوره د دې نقصان دی او دا به داسې وشي او دا به داسې وشي او دا نو یاره خیر د دې دا کې گزاره پکار ده شیطان براشي تبه جهاد کې شیطان به وای یاره ګوره د دې میاشتو خو عزت پکار دی کنه رمضان دی د دې میاشتو عزت پکار دی رجب دی ذوالقعده ده ذوالحجه ده محرم دی د دې عزت پکار دی کې جنگونه خشه نه دی جنگ مکاوه او د دې عزت خو په خپل ځای دی خو چې کله په دې کې نور نقصانات لري کیږي نو بیا د دې عزت په خپل ځای دی خو بیا به جنگ کې قتال فی اشهر الحرم یا سالونا کان شهر الحرام قتال فیه تپوس کا ایسانا ببارد میاشو د عزت کې د جنگ بدی کې وا قتال فیه کبیرون جنگ بدی کی لوی گناہ دے او جنگ دی کی گناہ دے خدا یو طرف تا کې دا بل طرف تا اوسو ګوره چې جنگ نه کې وصدنا عن سبیل الله یو
بنده ول خلقو د دین د الله نه. دویم وکفر به کفر کول د الله په دین. دریم والمسجد الحرام بنده ول خلقو د مسجد حرام نه. سلورم و اخراج اهله منه اخکل دا اهل مسجد حرام د دې مسجد حرام نه اکبر عند الله دا ډیر لوی ګناه دی په نزد الله. پنځم والفتنه اکبر من القتل او فتنه ډیر لوی ګناه دی د قتل نه. فتنه شرک ډیر لوی ګناه دی د قتل نه. فساد ډیر لوی ګناه دی د قتل نه. نو یو طرف ته خو جنگ ګناه دی خو بل طرف ته کته جنگ نه کې نو خلق دا الله د دین نه باندې دا الله په دین باندې کفر کوي. خلق د مسجد حرام نه باندې اهل مسجد حرام نه مسجد حرام نه وباسي فساد او شر خوري. نو ته خو دی یو تا ګوري خو هغه بل نور څه ته نه ګوري. نو چې دا دوره نقصانات کوي نو خیر دې بیا جنگو کا چې هغه نور نقصان نظر نه ونکي. ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به تاسو چې جنگ به کوي دای سره تر دې پورې. ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به دی چې جنگ به کوي تاسو سره تر هغه پورې چې واړی تاسو له دین تاسو نه. کواسی ورسی بتاسو ان استطاعو کواسی ورسی بتاسو. ومن یرتد منکم عن دینه او څوک چې مرتد شستاسو نه د خپل دین نه واوړې د دین نه مرتد شو واوړې د دینه دا معلومی تانه به مرګ ریزي زیده کنه. فیا متاو دې مړ شو او کافرون او دې کافر فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اسنه چې توای دای کړي دا ایسی نی کړي دا کسان چې برباد دي عملونه د دای دنیا او آخرت کې. واولائک اصحاب النار او دا کسان دي جهنميان او دای به دي جهنم کې همیشه. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راړ ایمان مسله توحید او منلا. والذین هاجروا کسان چې هجرت وکړه وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد وکړه په لار د الله کې ان په خوارولو د دین د الله کې جهاد وکړه. اولئک یرجون رحمت الله دغه کسان چې دي د عقیده ساتي د مهربانتیا د الله. والله غفور رحیم او الله دې بخون کې مهربان. د تدبیر المنزل اصول شروع کړل د قرآنی اصلاح. اول اصل د کور مشربه په کور مال لګئی. دویم جنگ ته به تیاری. دریم قتال فی اشهر الحرم میاشت د عزت خیال بساتی خو بل خواب هم ګوري. اسنه چې سنت ادا کې فرض در نه پاتې شي. اسنه چې مستحبات ادا کې او فرض پرې دی. نو قتال فی اشهر الحرم میاشت د عزت کې جنگ. سالورم قانون هغه ذکر کوي نه عن الخمر والمیسر هغه با ان شاء الله د تفریح نه بعد وایو تفریح.